جلاله موتا دی دنیا ته دې لپاره راغلی چې آیا سفر خپل باندې باندې امتحان وکړو. رب کائنات فرمایي چې زمانہ مطلب دې امتحان کې پاس کیږي او خدا الله کوي. انسان ته سوچ پکار دی او سوچ دا پکار دی چې آیا رب العزت موږ دنیا ته راولې کړو او الله جل جلاله ما ته زندگی را عطا کړه. و آیا د دې زندگی مقصد څه شی؟ موږ تاسو دې دنیا کې زندگی کیرو آیا ما ته الله جل جلاله دا زندگی را عطا کړه. د دې زندگی مقصد څه شی دی چې ما او تا د هغه زندگی هغه مقصد چې دی هغه پیژنو دا وسو تاسو لپاره کامیابی ذریعہ. د زندگی مقصد دا دی چې ما او تا د آخرت کوم فکر چې دی کوم سوچ چې دی هغه ما او تا او ځان سره سوچ وکړو چې رب العزت دنیا ته ستې لپاره راغلی چې ته رب العزت عبادت وکړه. عبادت چې وکړي نو تا ته په خبر کې هم راحت وي. دغه د قبر منازل چې څومره روان دي دې کې به هم راحت وي. بیا به جنت ته ځي. ګوره دې دنیا کې دا انسان چې څه کوي دا عبادتونه کوي دا دې لپاره کې چې جنت موږ ته میلاو شي. کوي که نه دې لپاره چې موږ ته څه وشي جنت راته میلاو شي. دا ټول خلک چې لګیا دي دا عبادتونه کوي د الله جل جلاله دربار کې سجدي لګوي عبادتونه کوي د قرآن تلاوت کوي او دغه رنګې نفلي روزي نسی فرضي روزي نسی. د دې مقصد صرف دا دی چې رب العزت موږ ته جنت را عطا کړي او موږ د دوزخ د هغه رسول هم دونه د هغه اور نه چې دا په حفظ کې شو یعنې په امان کې شو چې د هغې نه بچ شو. نو زما عزتمندو د هغې دپاره رب العزت ما او تا ته یو لاره ښودلې ده او هغه لاره څه شی؟ هغه لاره څه ده؟ هغه دا لاره ده چې رب کائنات څه دنیا ته راولېږي په رب کائنات په محبوب علیه السلام باندې قرآن نازل کړو د هغه قرآن کې موږ ته لاره ښودلې ده. موږ ته هغه قرآن راغلی دی هغه د کلام د رب العزت راغلی موږ ته هغې کې لاره ښودلې ده چې ته د دې کلام عبادت کوه الله ته به نږدې کېږي. د دې کلام عبادت تلاوت کوه د دې کلام تلاوت کوه رب العزت ته به نږدې کېږي. ته د محبوب علیه السلام د سنتو ماتحت زندګي تېروه ته به الله ته نږدې کېږي. خو که نه موتا دنیا پسې ورپسې شوي یو او د رب العزت دا کلام هم پرېښی دی د هغې نه هم ځان غافله کړی دی د هغې نه هم ځان د خبرو کې ساتلی دی. دغه رنګې د حضور علیه السلام مبارک هغه حدیث مبارک کوم حدیث مبارک چې د هغه پرېښي دي او د هغې نه هټ کر روان دي. دا زموږ ستا لپاره د کامیابۍ ذریعه نه ده بلکې زموږ ستا لپاره ډېر د ناکامۍ سبب دی او ذریعه ده. یاد سره دنیا کی زندگی دا مقصد دی. دنیا کی زندگی دا مقصد دی عزتمندو چې انسان دنیا ته رب العزت هغه زندگی ورکړه او هغه دنیا ته راغی او دا په دنیا کې صرف دنیا پسې لګېدلی دی. بس په ورځې به ځان یو کړي دي مال دولت ګټي او دا سوچ نه کوي چې آیا زما اصلي مقصد په دې زندګۍ کې څه شی دی. زه اصل مقصد دپاره الله جل جلاله څه دپاره رالیږلی دې دنیا ته ما دې دا ژوند را عطا کړی دی څه دپاره ما دې زندګي را کړې ده څه دپاره را کړې او موږ دنیا پسې ورپسې شوي زموږ ټول زړونه چې دا دنیا پسې څه تېرېږي موږ وایو چې دا دنیا خپله کړو بل کس څه چې دی نو بنګلې دي موټرې دي مالونه دي یاره زما سره ولې نشته زړه کې یو دغه ساتو چې آیا زم دا کوشش وکړم دا زه حاصل کړم دا هم حاصل کړه دغه مال دولت هم حاصل کړه ولیکن دا مال او دولت چې تا حاصلې نو دا دې دپاره حاصل کړه چې زه پې د الله جل جلاله رضا حاصله کړم ما ته پې د الله جل جلاله رضا و لقا نصیب شي حضور علیه السلام مبارک رضا و لقا راته نصیب شي زه دا مال او دولت ګټم چې حلال یې وګټم د حرامو نه ځان وساتم زه دا مال او دولت لګومه خو په لار د الله تعالی کې لګوم فالتو ځای کې نه شرابو کې نه چرسو کې نه غلطو محافلو کې نه
فضل خرچی کی نه بلکې چې لکم هغه د الله جل جلاله د لار کې لګو یا یو مسجد کې لګو یا یو مدرسه کې لګو یا د یو مدرسې طالب علم د څه اخلاق هغه زندگی ځان له څه کول پکار دي څه هغه زندگی ځان له څه کول پکار دي دې دنیا په مال او عشرت باندې منازعه دا دنیا چې دا کل من علیها فان یاد لرئ دا دنیا پر فانی ده په دې دنیا کې یو انسان هم نشي پاتې کېدی کاغه بادشاہ یو وخت دی کاغه وزیر دی کاغه نارینه دی که زنانه ده که هر څوک دی ماشوم دی ځوان دی په دې دنیا کې چې نومې ژوند سره دی کل نفس ذائقة الموت اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی فرمائی کل نفس ہر یو نفس ذائقة الموت رب العزت سے فرمائی کہ ہر یو زیرو چیز چیزے زیرو سکی چیز ثابت دا بدا ذائقہ دا مرگی عورت میں عورت سکی دا بدا ذائقہ دا مرگو سکی یو سیدم دا سی نشپاتی کہنے نو یاد نہ رہی دا آغا زندگی دا خیستہ کول دا پارا تیارے پکار دے پورا یاد نہ رہی